د جنابت په حالت کې نوکونه کټ کول یا ویښته کټ کول دا جایز دي او کنه په دې کې ګناه شته. یوه مسله به دا ذکر شي. دویمه مسله دا ده کنه چې یو سړی په حالت د جنابت کې دی نو د چا سره لاس ملاوخلی شي که نشي ملاوخلی، یا مثال په طور باندې دی په چا باندې سلام اچولی شي که نشي اچولی، یا بل چا سلام واچو او دی په حالت د جنابت کې دی نو دی جواب ورکولی شي که نشي ورکولی. دو مسلې شوي. دریمه مسله دا ده چې په یو سړي باندې غسل فرض نه دی، د جنابت په حالت کې نه دی، خو د نوم نه ښکته صفایي وکړله، ویښتې کټ کړه، ترخونو ویښتې کټ کړه، نوم نه ښکته صفایي وکړله، نو د دې صفایي نه بعد په ده باندې غسل لازم دی که لازم نه دی؟ ګوره دا درې مسلې دي خو ډېرې ضروري دي او ډېرو ملګرو یې تپوس کړی دی. ګوره اوله مسله دا ده چې په حالت د جنابت کې ویښته کټ کول یا نوکان کټ کول دا مکروهي تنزیهي دي، دا مکروهي تنزیهي دي، یعنی که چا کټ کړه که نه نو ګناهګاریږي پې نه، جایز دي خو بهتر نه دي. بهتره ورله دا ده چې په حالت د جنابت کې نوکان او ویښته کټ نه کړي، دا ورله بهتره ده. خو که چا کټ کړه نو ګوره ګناهګار نه دی، جایز دی دا عمل. دا مسله خو کلیر شوه. دویمه مسله دا ده چې په حالت د جنابت کې یو سړی جنوب دی د غسل حالت کې د لویه بېودسۍ کې او دی د چا سره لاس ملاوي نو دا جایز دی که دا ګناه ده؟ نو حالت د جنابت کې چې انسان وي د ده دپاره بهتره دا ده چې دی زر تر زره غسل وکړي او ځان پاک کړي، او که د یو مانځه ټیم په ده باندې راغی که نه او د غسل ونه کړو د مانځه ټیم پې تېر شو نو دی په سخته ګناه کې مبتلا دی. خو که د مانځه ټیم لا نه دی راغلی او دی په حالت د جنابت کې دی او چا سره د لاس ملاوخلو مقراله نو لاس ملاوخل جایز دي، ګناه پکې نشته چې لاس پاک وي. ټیک شوله؟ چا سره په خیر کول، چا سره لاس ملاوخل دا بالکل جایز دي. دغه شان دی په چا سلام اچولی شي نو سلام اچولم جایز دي، او که بل چا سلام واچو نو جواب ورکولم په حالت د جنابت کې څه دي؟ دا جایز دي. دا دوه مسلې شوې. دریمه مسله دا ده چې چا زیر ناپ ویښته کټ کړه، صفایي وکړله، نو د دې نه پس په ده باندې غسل لازم شو که لازم نه دی؟ نو ګوره زیر ناپ ویښته چې چا کټ کړه یا د ترخونو یا د نوم نه لاندې دا صفایي چا وکړله نو که ده باندې مخکې نه غسل فرض نه و که نه نو په دې ویښتو کټ کولو سره پې غسل لازمیږي نه. ټیک شوله که نه؟ اگر چې بهتره ده چې ولامبي چې پوره صفایي د بدن راشي، خو دا پې لازمیږي نه د دې سره، دې ویښتو کټ کولو سره پې غسل لازمیږي نه. که چا دغه ځایونه صفا کړل او غسل یې ونه کړو، کپړې واچولې صرف اودس، باز د ده غسل ته ضرورت نشته، نو دا په ده باندې لازمه نه ده. نو ګوره دا دوه درې ډېرې اهمې او ضروري مسلې وي چې ډېرو ګڼو ملګرو یې تپوسونه کړي او ډېرو ملګرو ته پته نشته. ستاسو به مهرباني دا وي چې څومره ملګرو ته ورسوئ، موږ او تاسو ته به الله پاک